د پښتون په خوله باندې فرشتو ته کنځلي، د پښتون او د مسلمان په خوله باندې د فرشتو په شان کې بېدبي او ګستاخي. وګورئ چې دا ویډیو د دوو ظلمو پښتنو چې د یو بل سره په لایف کال باندې لګیا دي او په خپلو خبرو کې دا یو ظالم، دا یو ګستاخ د فرشتو په شان کې چې کم دی د کنځلو الفاظ استعمالوي او د فرشتو په شان کې بې ادبي او ګستاخي کوي. د کمې خبرې نه چې یریدو چې اقه حد ته خبره ورسېده. د یورپ معاشري موبایل دا پښتون چې کم دی دا تباه و برباد که. د کافر نه به موږ څه ګیله وکړو. تاسو را سره دا ویډیو وګورئ. په دې ویډیو کې خو دوی ډېر بکواسات کړي دي، ډېر بکواسات یې کړي دي، خو دغه یو څو خبرې چې د فرشتو په شان کې کومه بېدبي او ګستاخي کړې او هغې ته کوم د کنځلو نسبت کړی دی، نو تاسو را سره دا خبره واورئ، بیا به در سره یو څو خبرې کوم. په دې باندې یوه صحیح فرشته ناسته، یوه غلط. دا نیاغو دې به څه شی لیکي نه، نو دا ستا دا کوم غلط دی که نه. یاره جینو بیا خلک وی علما په خلکو فتوی لګوي، نو چې په داسې بې غیرته فتوا نه لګي نو په چا باندې وی لګي؟ و بې غیرته خدای دې تباه که، و ظالمه نو خپل ګپ لګی نو لګوه که نه. غل غشان خورې، د خولې نه د غل دوړېږي. زما ملګرو څومره ملګري چې دا ویډیو ګورئ ما نه خفه کېږئ مه ګورئ. بعضې وخت سړی چې داسې خبرې وګوري که نه په خپلو جذباتو د هغه قابو نه راځي او د غلطو خلکو تردید چې کې نو هغه به بیا په یو طریقه باندې کې په هر ځای کې شرافت او په هر ځای کې چې کوم دی پستې پستې او نرمې نرمې خبرې، دا په هر ځای کې مزه نه کوي چې زه تاسو سره صرف پستې پستې خبرې وکړم او نرمې نرمې خبرې سره وکړم. یاره دا مذهب او دا دین خو هغه څیز دی یار چې دا څوک چیړي، دا خو دا مذهب او دین چې کوم دی نو دا په قوت کې دونه مضبوط دی چې د انسان چې کوم دی همیشه په دې سره جنتي جوړیږي او همیشه د جهنم نه لرې کېږي. خو چې د مذهب دا نازک تارونه څوک چیړي، دا د ایمان او د عقیدې سره جي تعلق ساتي. و پښتونه و بې غیرته کم حد ته ورسېدلې. خدای ظالمه تا تباه که نو ته رالې نو ته دا خبره کوې چې په دې اوږه باندې چې کوم دی نو ښه فرشته ناسته ده او په دې غلطه اول خو جاهله په دې باندې نه پوهېږي. فرشتې ته دې ښه او غلطه وویله، په فرشتو کې ښه او غلطه، په فرشتې ټولې ښې دي، غلطه پکې نشته. دا خو ته غلطې ظالمه غلطې خبرې کې نو ستا د غلطو خبرو د لیکلو دپاره په ګسه اوږه باندې چې کوم دی فرشته کېنولې. فرشتو کې چې کوم دی غلطي کم دي، هغه خو د الله جل شانه دومره نافرماني نه کوي. قرآن وایي دومره د الله په شان کې چې کوم دی کوتاهي نه کوي او تر لګي ته یو فرشته ټیک ته او دا بله فرشته غلطه ده او بیا نعوذ بالله زما په خوله باندې نه راځي. وایي دا نیاغو دي خو به څه لیکي که نه، استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه. و ظالمه په دې خپله ګناه فخر کې دا د یوه تبعي ده چې هغه بل مردار درته لګیا دی چې ته دا غلطې خبرې کې، دا غلطې خبرې مه کوه. نو خلک وایي چې یاره غلطې خبرې کول دا ګناه ده، په دې باندې فخر کول دا انسان د ایمان نه خارجوي. نو یو طرف ته خو په دغه ټکي ځان د ایمان نه خارجي چې د خولې نه د غول دوړېږي، ګډې وډې د خولې نه دوړېږي، په هغې باندې د فخر دپاره دا خبره کې چې یاره دا خو د دې فرشتې دپاره کوم چې دا خو م څه ولیکي که نه، زما څه غلطې خبرې خو ولیکي، یعنې چې ټولې ښې خبرې کوم نو دا د ښې یوګې فرشته به یې لیکي. نو چې څه غلطې خبرې وکړم چې څه غول غوشان مې د خولې نه ودوړېږي چې دا د ګسې اوږې فرشته هم څه ولیکي. نو په دې الفاظو لګیا دی چې یوه ښه ده او یوه چې کوم دی غلطه ده. نو فرشتو کې غلطې نه، فرشتې ټولې ښې دي، دا ته غلطې ظالمه، ته ګډې وډې وې. ستا د ګډو وډو د لیکلو دپاره چې کوم دی په ګسه اوږه باندې دغه فرشته چې کوم دی ستا مقرر کړی چې هغه ستا غلطې خبرې لیکي. ښه بیا راځې نو دا الفاظ استعمالوي نعوذ بالله من ذلک چې دا نیاغو دي خو به څه لیکي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. و مسلمانانو کم حد ته قسم دی خبر ورسېده. دا یاد ساتئ دا مردار ځان له نه دی ګناهګار په دې کې. ښه دا مردار کم پښتانه چې داسې خلک سپورټ کوئ، کم پښتانه چې دا خلک فالو کوئ، کم پښتانه چې دا خلک ګورئ او کم پښتانه چې داسې خلکو له لیفټ ورکوئ، نو دغه ټول ګورئ تاسو به په دې ګناه کې څه شامل یې. د دې نه پس دا خلک بند کوي، د دې نه پس د داسې مرداران چې کوم دي که نه د دوی پیجونه بند کوي او د داسې خلکو سره ګپې مه لګوئ، د داسې خلکو سره په لایف کال مه راځئ، دا خلک فالو کوئ مو، ورنه تاسو به ګورئ یاد ساتئ په دې ګناه کې د دې مردارانو څه شریک یې. دې مردار چې دا کمې ښکرې کړي دي که نه، نو دی د دې پښتنو د وجې نه چې دا پښتانه د فالو کوي او د ده سره ګپې لګي او د ده صفتونه کوي، نو دی لګیا دی چې کوم ګډې وډې وایي د ده په هغه ګډو وډو چا احتجاج ونه کړو، نو راله نن دې صحت ته خبره ورسېده چې هغه نعوذ بالله نن لګیا دی په فرشتو پسې خبرې کوي. د الله عذاب به راشي. ګورې دا څه ظالم دی، دا څه مردار دی، دا څه ګستاخان دي. یاره بیا ملګري وایي علما فتوی لګوي، مولیان فتوی لګوي، نو چې په داسې جاهل اعظم باندې فتوا نه لګي نو په چا به لګي؟ ایمان دې تازه که، ایمان مرداره ایمان دې تازه که، او که په نکاح کې د ښځه نو چې کوم دی نو نکاح دې تازه که. داسې کوم حد طرف ته خبره لاړه.
خپل ګډي وړي وای کنه یار خپل بکواسات کوي په لایب باندې لګیو سي کنه نو دې حتی خبره لاړ چې تاسو ته پرشتو په باره کې د الفاظ استعمالې سبب نعوذ بالله د پیغمبر په شان کې د الفاظ استعمال کې د قران په شان کې به استعمال کې دومره تفریش ولتا د خلینا مهار لري کو ته مسلمان نه کنه یاره ته قرآن او دین او سم مذهب منې کنه دومره د چې کوم دی نو دا مهار د ځان نه ختم کو بس چې څنګه بکواس ته خوخه نه قصې بکواس کې او هر قسمه خلکو سره ګپې دغه غلط کارونه خو دې په خپل ځای خو دې حتی خو خبره مه رسوئ یار دا بس جذباتو باندې د سړي قابونه کېږي زما محترم اوریدونکو کتونکو رونو زم بخنه تاسو نه غواړم خو داسې خبرو کې چې یار د مسلمان جذبات را پانسي په کومه خبره به راپسې مهرباني وکئ دا پیغام چې کوم دی ورسوئ دا د ظالم ته ورسوئ دا د ټولو پښتنو نوجوانانو ته ورسوئ چې د خدای خاطر وکړي دا کم حد ته چې رسېدلي یې بس ته ودرېږي را واپس شي یعنې د الله عذاب به راشي او ټول به تباه و برباد شي وصلی الله علی النبی